امام مسلم رحمه الله مسلم شریف کې یو حدیث نقل کړي دا الله رسول فرمای من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصیام الدهر وای چا چې د رمضان میاش روزي ونیوي د رمضان میاش پسې د وړو کې اختر په میاش کې شپږ روزي ونیوي کان کصیام الدهر دا د سده گویا چې د ټول عمر روزه ونیوا بل حدیث کې راځي امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم فرمای مسند احمد کی اور روایت نقل لے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرمائی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صام رمضان وستا من شوال فکأنما صام السنة كلها وچاچ د رمضان روزي ونیوي د رمضان د روزو نه پس شپږ روزي د شوال ونیوي د سده گویا چې د پورا کال روزي ونیوي یو حدیث کې راځي پورا کال بل حدیث کې راځي پورا عمر دوانا حدیثونه صحیح دي ګوره چې د رمضان روزي چاونی وي یو میاش روزي دي د رمضان او قرآن کې الله فرمای من جاء بالحسنه فله عشر امثالها چا چې یو نیکی وکړه موږ به د هغې بدلې په لسو ورکو د یو نیکۍ بدله په څو ده لسو د رمضان یو میاشت روزي چې ونیوي الله د څو میاشتو اجر ورکوي د لسو میاشتو کال کې څو میاشتې 12 لسو میاشتو اجر د رمضان په روزو ملاو شو دو میاشتې پاتې شوې د الله رسول فرمایي د رمضان روزي ونیوي ثم اتبعه ستا من شوال بیا شپږ روزي د شوال ونیوي شپږ روزي نو د یو روزي ثواب الله د لسو روزو ورکوي نو چې شپږ ولدې په لسو کې ضرب ورکو څو شوې 2 میاشتې لس میاشتې هغه وي او 2 داش څو شوې پورا یو کال د الله رسول فرمایي د پورا کال روزو اجر الله ورکوي نو د رمضان میاشت تیره شوه او د شوال میاشته کوشش پدې کې دا وکړي کوشش نارینه وي او که زنانه چې روزي نیوي چې دا نفلي دا شپږ روزي ونیسئ او بچا باندې چې د رمضان روزي قضا پاتې دي په کومو زنانو باندې پاتې وي یا کم بیمارانی نو مسله دا ده چې اول به د خپل قضا روزي نیسي قضا روزو نه پس بیا دا نفلی ونیسي او که قضا روزي نم نیسي پهله نفلی ونیوي بالکل صحیح ده پهله دا نفلی شپږ روزي ونیسي او دا لازم هم نه ده چې دی به دا شپږ روزي مسلسل نیسي روزانه یو ورځ دی نیسي 2 ورځې دی نه نیسي بیا دی ورپسې نیسي بیا د 3 ورځې نه نیسي مثال په طور خو په دې میاشت کې دی دا شپږ روزي پوره کی نو الله بدله پوره د 2 میاشتو روزو د دی او د لسو د هغې د پوره یو کال روزو اجر به الله دله ورکړي